Bismillahirrahmanirrahim. Nan starts topic the redox reaction, electrochemical cell and concept of electrolytes. Any redox reactions ستويلشي electrochemical cell سشيدي أو concept of electrolytes سشيدي. redox reaction تاسو د دینه مخکم ویلو تاسو ما بار ویلی دی چې redox reaction ستویلشي. redox reaction دا موږ د دینه مخکم ویلی دی oxidation reduction topic چې کوم ویلو. oxidation definition ویلو او reduction definition ویلو. پیج نمبر 180 باندې تقریبا 188 باندې. اوس پیج نمبر 190 ته راوړی گئی. پس کتاب کې هیډینګ دی oxidation reduction reaction یا وتبل نوم اغستی شي redox reaction. redox reaction definition دی the reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously. هغه ریاکشن چې باغی کې اکسیډیشن او ریډکشن دواړه په یو ټیم باندې روان وي نو هغې ته به څه ویلی شي ریډاکس ریاکشن. سایملټینیسلی مطلب به یک وخت په یو وخت باندې اکسیډیشن هم کیږي او ریډکشن هم کیږي. یا بل ډیفینیشن موږ داسې ویلی شو the reaction in which the loss and gain of electron take place. هغه ریاکشن چې په هغې کې loss of electron هم کیږي او gain of electron پکې هم کیږي. یعنی یو ایټم پکې electron loss کوي او بل ایټم پکې electron gain کوي. نو داسې قسمه ریاکشن ته موږ وایو redox reaction. ان دې ځکه اگزامپل ورکړی دی. اوس دې کې دا ایرو لږ میسنګ غونته کې راځي. CuSO4 دی پلس زنک د دې نه به جوړیږي ZnSO4 پلس Cu یعنی کاپر سلفاید او زنک په یو ځای شي. دې نه به څه جوړ شي زنک سلفاید پلس کاپر به ترې جوړ شي. اوس هر یو ریډکشن ریاکشن چې کوم روان وي یعنی هر یو ریډاکس ریاکشن دا په دوه حصو باندې مشتمل وي. یو حصہ کې به اکسیډیشن کیږي او په بل حصہ کې به ریډکشن کیږي. in first part loss of electron take place. په لومړني پارت کې به څه کیږي loss of electron به کیږي یعنی electron به لاس کیږي. یو ایټم دی هغه به electron پریږدي electron به ورکوي. this reaction is an oxidation reaction. او چې په کوم ریاکشن کې تاسو اوس د اکسیډیشن ډیفینیشن رعایت کوي چې کوم ریاکشن کې هم لاس آف الکترون کیږي نو هغې ریاکشن ته موږ سو اکسیډیشن ریاکشن. اوس دغه ریاکشن دی دا به اوس موږ ایکسپلین کوو یعنی دوه حصو کې به دا موږ ډیوایډ کوو. اوس لومړی نمبر چې کوم دی نو CuSO4 دې کې به کاپر کم Cu دی نه به دوه الکترون لاس کی او SO4 به دوه الکترون گین کی. نو دا به کنورټ شي Cu پلس 2 ته پلس SO4 ماینس 2 ته. بل چې کوم زنک نو زنک به هم دوه الکترون لاس کی یعنی Zn پلس 2 پلس 2 الکترونز. دا دواړه شو اکسیډیشن ریاکشن ځکه چې دی کې لاس آف الکترون شوی دی. بیا به دویم پارت وي. In the second part, gain of electron take place. په بل پارت کې به یعنی په دویم نمبر حصہ کې به څه کیږي gain of electron به کیږي او دغه ته به موږ سو reduction reaction. دې کې وګورئ بره کوم کافر چې کوم دوه الکترون لاس کړي Cu پلس 2 ته راغلی دی به د زنک چې کوم دوه الکترون لاس کړي دي هغه الکترون به دی واخلي نو Cu پلس 2 پلس 2 الکترون دی به کنورټ شي Cu ته او زنک چې کوم دوه الکترون لاس کړي دی به SO4 ماینس 2 سره ټایلی شي او دا به څه جوړ شي ZnSO4 به دې جوړ شي. بیا ورپسې دی electrochemical cell. Definition د دې څه دی the device in which interconversion of electrical energy and chemical energy take place is called electrochemical cell. هغه ډیوایس یا هغه سیل یا هغه بیټری چې په هغې کې څه وي انټر کنورژن کیږي. انټر کنورژن مطلب یو فارم نه بل فارم ته چینج کیږي چې په هغې کې انټر کنورژن کیږي د الیکټریکل او کیمیکل انرژي یعنی الیکټریکل انرژي نه کیمیکل انرژي جوړیږي یا د کیمیکل انرژي نه electrical energy جوړیږي. نو داسې قسمه ډیوایس ته موږ سو electrochemical
सेल بوته او یعنی څنګه تاسو ته ما په دې چپټر کې په سر کې اگزامپل راکړو چې زموږ کور کې کوم یو پی ایس وتا یا سولر ته کوم بیټریان لګېدلی ویني کې تاسو تیزاب بچوي. اوس دغه تیزاب چې کوم دي دا کیمیکل دی، د دغه کیمیکل نه یو الکتریک کرنٹ یعنی بجلی جوړیږي چې کوم په دغه بیټریانو د کیو پی ایس کې سٹور کیږي. نو دغه اوس د کیمیکل نه موږ څخه الکتریکل انرژي جوړیږي. نو دغه ته ویل شي الکتروکیمیکل سیل میکانیزم اف انټر کنورژن. دا یعنی انټر کنورژن په څو میکانیزم په څو طریقو کیږي. دا دوه طریقو باندې د انټر کنورژن کیږي. یا به د کیمیکل ریاکشن د وجې الکتریک کرنٹ جوړي. کیمیکل ریاکشن take place by using electric current. chemical reaction بکیږي د څه د وجې د electric current د وجې. یعنی یو بیټری ده ایته به مونږه بجلی ورکو، د هغې بجلی د وجې به په هغې بیټرۍ کې دننه یو کیمیکل ریاکشن کیږي. دا قسمه بیټري اکثر د څیزونو صفایۍ دپاره استعمالیږي. یعنی اوس مونږه د ځمکې نه یو دغه راوچت کړه، ځمکې نه یو قسم منرل راوچت کړل چې په هغې کې اوس میټلز راوچت کړل چې په هغې کې ګولډ هم دی، په هغې کې سلور هم دی، په هغې کې آیرن هم دی. یعنې داسې قسمه یو کمپاوند مونږ راوچت کړه چې په هغې کې دا ټول څیزونه دي. اوس مونږ وایو چې د دې نه مونږ د ګولډ جدا کړو، سره د دې جدا کړو. نه به داسې قسمه سیل کې به مونږ په یو سیل کې واچوو، هغې سیل نه به مونږه بجلي پاس کړو. د هغې بجلي پاس کېدو د وجې به هلته کیمیکل ریاکشن کیږي او هغې کیمیکل ریاکشن د وجې به ګولډ جدا شي، سلور به جدا شي او آیرن به جدا شي. نو داسې قسمه ریاکشن ته وایي چې یعنې کیمیکل ریاکشن کیږي د بجلۍ د پاس کېدو د وجې. نو دې قسمه سیل ته به هم ویلی شي الکتروکیمیکل سیل. او داسې قسمه پروسس ته به څه ویلی شي الکترولایسس. دویم نمبر دی الکتریک کرنٹ از پروډیوس بای کیمیکل ریاکشن. یعنی بجلی جوړیږي د کیمیکل ریاکشن د وجې. څنګه چې په کورونو کې کومې بیټریانې یوز کیږي دغه اگزامپل راکوي چې په هغې کې دننه کیمیکل ریاکشن کیږي. یعنی کم تیزاب پکې مونږ اچوو د هغه کیمیکل هغې د وجې کیمیکل ریاکشن کیږي او هغې کیمیکل ریاکشن د وجې مونږ څخه بجلی جوړیږي، بجلی پروډیوس کیږي. نو دې ته ویلی شي electric current is produced by chemical reaction. بیا د دې دوه types دي. It has two types. یو دی electrolytic cell یعنی چې کوم دا ډومبنی میکانیزم به پکې کیږي chemical reaction take place by using electric current. او بل دی voltaic or galvanic cell چې کوم کې به دا دویم نمبر پروسس کیږي. بیا دی concept of electrolytes یعنی electrolytes باره کې به اوس مونږ وایو چې electrolytes څه شی دی، دا د څه دپاره استعمالیږي. What is electrolytes یعنی electrolytes څه شی دی. Electrolytes is a substance which dissociates into positive and negative ions any cation and anion in the solution or molten state and conduct electricity. Electrolyte هغه substance دی، هغه chemicals دی which dissociate چې هغه به ماتیږي یعنی ډیوایډ کیږي به into positive and negative ion یعنی پلس چارج ته او ماینس چارج ته. یعنی پلس ته به ډیوایډ شي او ماینس ته به ډیوایډ شي. دوه آینز به جوړیږي، پازیټیو آین به جوړیږي او نیگیټیو آین به جوړیږي. خو دا په کوم سټیټ کې ان سولوشن اور مولټن سټیټ چې کله دا مونږه اوبو سره ټالګو. یعنی مالګه دا اگزامپل مې درته راکړو NaCl چې کله دا مونږ اوبو کې مکس کړو دا به Na پلس او Cl ماینس ته ډیوایډ شي and conduct electricity او بیا د دقې نه electricity یعنی بجلی ته پاس کیږي. نو داسې قسمه سبسټانس ته مونږه سو electrolyte یعنی ساده electrolyte څه ته ویلی شي هغه سبسټانس چې کله یې مونږه اوبو کې واچو او هغه پازیټیو او نیګیټیو آین ته کنورټ شي او د هغې نه بجلی پاس کیږي. نو داسې قسمه سبسټانس ته به څه ویلی شي electrolytes. اگزامپل یې دي HCl دی، NaOH دی، NaCl دی. اوس د دې ټایپس دی. Depending upon the degree of ionization electrolytes are of three types. یعنی څومره پورې مقدار پورې دا موږ څخه کنورټ کیږي آینسټاین د هغې په بیس باندې د دې درې ټایپس دي. مطلب دا دی چې اوس 100 یعنی 10 یا پر 10 واخلئ 10 ګرام مونږه
مالګه راواغسته هغه مونږه یو جګ کې واچوله. اوس دا 10 په 10 ګرام به په پازیټیو نیگیټیو آین ته بدلیږي، که دې 10 کې به 7 ګرام بدل شي او که نه دې کې بالکل آین ته نه بدلیږي. نو دا درې قسمه دغه رالل موږ څخه که نه، یعنې یا ټوله په ټوله پازیټیو نیگیټیو آین ته بدل شي، یا نیمه نیگیټیو آین او پازیټیو آین ته بدل شي، یا بالکل اډو پازیټیو نیگیټیو آین ته کنورټ نشي. درې ټایپس دي: strong electrolytes, weak electrolytes and non-electrolytes. Strong electrolytes, that type of electrolytes which completely dissociate into ions in molten state. یعنی هغه electrolytes چې هغه مکمل طور باندې پازیټیو او نیگیټیو آین ته کنورټ کیږي چې کله دا مونږه اوبو کې واچو، یعنی بالکل چې 10 ګرام دی واچو 10 په 10 به پازیټیو نیگیټیو آین ته کنورټ کیږي. د ایگزامپل دی H2SO4, HNO3, NaCl and NaNO3. بیا ورپسې دي weak electrolytes. weak electrolytes دا هغه قسمه electrolytes دي، یعنی داسې قسم electrolytes دي چې په هغې کې به څه کېږي، هاف مقدار یا هاف نه لږ سیوا مقدار به پازیټیو نیگیټیو آین ته بدلیږي. That type of electrolytes which partially or slightly dissociate into ion in molten state and conduct electricity to a small extent. یعنی ډیره بجلی به د دې نه پاس کیږي. هغه قسمه electrolytes چې هغه به partially یعنی هاف یا د هاف نه لږ سیوا هغه به dissociate شي پازیټیو نیگیټیو آین ته او بجلی به ترې هم ډیره نه پاس کیږي. اگزامپل یې دي NH4OH, CH3COOH, C6H5COOH. دا به مخکې وایو مونږ په کلاس 10 کې، دا به تاسو وایي. دې کې دا قسمه دي، یو پولر آین دي، یو نان پولر دي، یا یو ایانیک دي، یو کویلنٹ کمپاوند. دا خو تاسو ویلي دي، پولر نان پولر هم ویلي دي. دې کې چې کم زیات پولر دي یعنی کم الکترونیګیټیویټي ډیفرنس زیات دی نو هغه به strong electrolyte وي. کم الکترونیګیټیویټي ډیفرنس لږ کم دی نو به weak electrolyte وي. بیا دی نان الیکټرولایټ، هغه قسمه سبسټانس چې هغه بالکل نه ډیسوسییټ کیږي، یعنی بالکل نه ډیوایډ کیږي پازیټیو نیگیټیو آین ته او هیڅ قسمه سره الکتریک کرنٹ په هغې کې نه پاس کیږي. نو داسې قسمه سبسټانس ته موږ څه وایو؟ نان الیکټرولایټ. اگزامپل یې دی یوریا او شوګر. بیا ورپسې دي الکتروډز. اوس الکتروډز څه شی دی؟ اکثر که تاسو بیټرو کې خیال کړی وي نو چې کوم ځای ته دا تارونه اټیچ کړي وي بیټرو کې کونون ته چې ورشئ نو ګورئ بیټرو کې به دوه داسې غونته کې ځایونه وي، سایډونه به وي چې هغې ته تارونه اټیچ شوي وي. که هغې ته تاسو غور کړی وي نو یو ته به یې پلس لیکلی وي بل ته به یې ماینس لیکلی وي. دغه چې کوم دي دا څه شی دي؟ الکتروډز دي. دې ته الکتروډز ویلی شي. They are conductors, i.e. metallic plates, wire or rods through which electrons enter or leave the electrolytes in a cell. دا هغه conductors دي، دا به یا metal plates وي یعنی metals به وي، یا به تارونه وي، یا به rod type یعنی اوسپنې type څه شکل کې به وي. خو په دې نه به په دغې electrodes باندې به الکترون د یو سیل نه بل سیل ته پاس کیږي. خیال کړئ دوه بیټرۍ مونږ ایښي او هغې ته تارونه لګولي، مونږ دوه بیټرۍ یو بل سره جاین کړي وي په تار باندې او د هغې یو طرف نه چې کوم دی نو مونږ یو پی ایس ته دغه بوتلی وي. نو دقې الکتروډ په وجه باندې د دقې مدد سره په دې تار کې الکترون د دې بیټرۍ نه ځي یو پی ایس ته، یعنی بجلي د دې بیټرۍ نه ځي یو پی ایس ته او په هغې کې سټور کیږي. اوس ټایپس چې کوم دي نو دوه قسمه ټایپس دي د الکتروډز، یو دی اینوډ او بل دی کیتوډ. اینوډ چې کوم دی نو دا پازیټیو چارج وي یعنی هغه سایډ چې پای باندې پلس وي، او کیتوډ چې کوم باندې ماینس وي یعنی نیگیټیو چارج وي نو هغې ته به کیتوډ ویلی شي. اوس دې پورې دا ستاسو نن ټاپک و، سبا نه به انشاءالله مونږ الکترولیټک سیل وایو.